السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوږو اوریدونکو کتونکو امید لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به یې. الله هم روغ او جوړ او خوشحاله لره. نن زه ستاسو سره د الله جل شانه د صفتونو مونو چې کوم فضایل دي احادیثو مبارکو کې قرآن کې راغلي دي د هغې ذکر تاسو ته کوم چې په دې باندې کوم مسلمان بنده عمل وکړي دا د هغه دپاره د دنیا او د آخرت د خیر سبب چې دی هغه ګرځېږي. قرآن کې الله جل شانه په خپله فرمایي ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. د الله دپاره صفتي نومونه دي، تاسو الله جل شانه په دغه صفتي نومونو سره وبلئ. فادعوه بها، تاسو الله تعالی په دغه صفتي نومونو سره وبلئ. د الله تعالی صفتي نومونه چې دي ډیر دي، خو چې کوم احادیث مبارکو کې راغلي نو هغه 99 نومونه دي، یو کم سل چې دا د الله صفتي نومونه دي. کوم مسلمان بنده دغه نومونه یاد کی او د دې چې د هغه ورد کوي، تذکره کوي، دا چې دی وایي نو دا د هغه د لپاره د دنیا او د آخرت خیر سبب چې دی هغه ګرځېږي، مشکلات په حل کېږي، پریشانین په الله جل شانه چې دی ختمي. او حدیث مبارک کې راځي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیہ السلام وفرمایل چا چې د الله جل شانه دغه نه یو کم سل نومونه، حدیث مبارک یو کم سل راغلي یعنی 99 نومونه، دا کم مؤمن بنده یاد کی، دا به الله جل شانه چې دی د جنت ته داخلېدو سبب او ذریعه وګرځي. دخل الجنه، الله به د جنت ته داخل کی. او حدیث مبارک راځي من احصاها، چا چې دا محفوظ کړل یعنی زبانی یاد کړل. یا محدثین د هغې معنی دا ذکر کوي یعنی د دې چې کوم مقاصد دي هغه مقاصد چې د خپل کړل، یعنی د هغې مقصد باندې رال د الله جل شانه د دغه صفتونو نومونو چې کوم مقاصد دي، په کوم نوم کې کوم صفت ذکر شوی په هغه باندې عمل وکړو نو الله تعالی به دی چې دی به جنت ته چې دی داخل کی. نو د الله جل شانه دغه صفتي نومونه کوم چې احادیثو مبارکو کې راغلي دي عزتمندو، دا چې دی په عمل یاد کې دی باندې عمل وکړي، دا به زمونږ او ستاسو دپاره الله تعالی د دنیا او د آخرت د خیر سبب وګرځي. چې دغه نومونه کوم مؤمن بنده یاد کی نو الله تعالی به جنت ته هم داخل کی او د دنیا چې دی مشکلات به حل کی، پریشانی به ختم کی، او دې سره چې دی الله جل شانه دعاګانې قبلوي. لکه د حضرت امام ابو حنیفه رحم الله نه چې دی تپوس وکړی شو چې هغه ته کشف به کېدو، ګناهونه به لیدل، نو چا دې تپوس وکړو چې حضرت دا تاسو ته چې دی څنګه دا ملکه حاصله شو چې تاسو د ګناهونه چې دی هغه اینئ او دا تاسو ته ښکاري. نو امام ابو حنیفه رحم الله ته وفرمیل ما د الله جل شانه په نومونو په یو خاص وظیفې سره په خاص طریقې سره سوال کړو، الله راته دا وښودل. نو مؤمن بنده دا چې کله یاد کی او په دې سره دعا کوي، دا د وردو کې او د هغې نه پس دعا غواړي نو الله تعالی ورله دعاګانې قبلوي، دعاګانې پرې قبلیږي او خیر او برکت سبب او ذریعه هم دی. نو عزتمندو مسلمانانو ورونو، څومره اوریدونکي کتونکي وروڼه یې، نو د الله جل شانه دغه صفتونو نومونه په خپله هم چې دی یاد کوي او نورو ته هم چې دی د هغې تذکره وکوي، او دا ویډیو چې دی نو دا ورسره د صدقې جاریې په طور باندې شیر کړي، دا به الله جل شانه زما او ستاسو دپاره د خیر سبب او ذریعه وګرځوي. دا ویډیو چې دی هغه زیات نه زیات ورسره شیر کړي چې کوم مسلمان وروڼه یې واوري او دا په عمل کې راولي، نو د هغوی دپاره به هم د دنیا او د آخرت چې دی د خیر سبب وګرځېږي، زمونږ دپاره او ستاسو دپاره به هم د خیر سبب وګرځېږي چې دا به موږ چې د دې سبب جوړ شوي د دغه ورد، نو زمونږ دپاره به هم د خیر سبب وګرځېږي. نو دا ویډیو چې دی هغه ډېر زیات نه زیات چې دی هغه ورسره شیر کړي چې د نورو مسلمانانو هم چې دی په دې باندې عمل وکړي. الله جل شانه دې ما او تاسو ته په دې باندې